تبارک و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فسوره جمعه کې فرمایي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اے هغه کسانو چې تی ایمان راوړی دي اذا نودی للصلاة چې کله د لمانځه اذان وسي من یوم الجمعة د جمعې د ورځې د لمانځه فسعوا الی ذکر الله نو د الله د ذکر و طرف ته ولاړ سي وذروا البیع او سودا پریږدي ذالکم خیر لکم دا ستاسو دپاره بهتره ده ان کنتم تعلمون که چیرې تاسو پوهیږئ په دې آیات کې الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته دا حکم کړی دی چې کله د جمعې اذان وسي نو خپل ټوله کارونه پریږدي دلته الله پاک بیع ذکر کړی ده د بیع څخه مراد ټوله کارونه دي ولې چې بیع د انسان د زندګۍ اهمه حصه ده اهم کار چې خلک سودا کوي خرید و فروخت کوي او په هغه سره خپل ځان ته رزق پیدا کوي نو چې دا حکم دی نو د دې سما سوا چې نور کم شان دي د هغو حکم په طریقه اولاد چې هغه کارونه پرېږدي ورځ د جمعې دا په اسلام کې ډېر اهمیت لري او ډېر د فضیلت ډکه ورځ ده په روایاتو کې د دې بیخي زیات فضیلت راغلی دی او په قرآن عظیم الشان کې د جمعې د لمانځه اهتمام د دې حکم سوی دی د الله پاک د طرف څخه جمعې ته ورځ د جمعې په دې وجه وایي چې په دې ورځ خلک راټولیږي او د جمعې لمونځ ادا کوي سره جمع کیږي یا په دا ورځ باندې علما فرمایي چې الله پاک د آدم علیه السلام مبارک د بدن خمیر چې دی هغه سره جمع کړي ټولې کړي په دې وجه دې ته ورځ د جمعې وایي د جمعې د ورځې فضیلت مخکې در اسلام و په روایاتو کې راځي چې د نبی علیه السلام مبارک په نکاحګانو کې کعب بن لوی دی به د جمعې په ورځ خلک راټولول او بیا به خطبه ویل او بیا په دا ورځ یو مخصوص عبادت کوي چې د نبی علیه السلام مبارک د پیدایش څخه ډېر مخکې دا تیر سوی دی کعب بن لوی په روایت کې راځي چې دغه د جمعې ورځ الله پاک اول یهودو و نصاراو ته ورپه نصیب کړل لیکن یهودو و نصاراو په دا ورځ باندې عبادت نه وکړي یهودو د جمعې د ورځې څخه یوه ورځ بعده یعنې د هفتې ورځ د ځان لپاره د عبادت خوښه کړله او نصاراو یعنې عیسایانو هغه د جمعې څخه دویمه ورځ یعنې د اتوار ورځ دا د خپل ځان لپاره د عبادت لپاره خوښه کړله او دا د جمعې د ورځې عبادت په الله پاک د نبی علیه السلام مبارک د امت ورپه نصیب کړي د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو طریقه دا وه چې اول به د جمعې لمونځ کېدی بیا به د جمعې د لمانځه بعد چې د هغه خطبه ویل کېده بیا یو ورځ نبی علیه السلام مبارک د جمعې لمونځ ادا کړي صحابه کرام هم د جمعې لمونځ ادا کړي چې کله نبی علیه السلام مبارک د جمعې خطبه ویله نو د مدینې شریف وشار ته یو تجارتي قافله را داخله سوه چې دا د دحیه بن خلف الکلبی چې مشهوره صحابي دی چې ډېر ښایسته و اکثره به حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک د دغه صحابي په شکل کې و نبی علیه السلام مبارک ته راکړي د دې قافله راله د تجارت سامان یې راوړي نو صحابه کرام چې وګرته اکثریت صحابه کرام چې هغه قافلې له ورله د خرید و فروخت دپاره د سودا د رانیولو دپاره ځکه چې په دا قافله کې د ضرورت زیات سامان راکړي دا ډېره مشهوره قافله و تجارتي قافله و د حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه چې په دا ټیم کې د مسلمان نو بعد کې بیا مسلمان سو دا قافله چې به کله مدینې شریف ته راله نو د ضرورت زیات سامان به مدینې شریف ته راوړي او صحابه کرامو دا خیال وکړي چې دی نه دا سامان زموږ څخه ختم سي ځکه د خطبې د مابین زه څه ور ولاړ سو او لاړه سامان یې واخیستې او صحابه کرامو دا خیال ومو چې فرض د جمعې لمونځ دی نو چونکې د جمعې لمونځ اوس و ادا سو اوس خطبه شروع ده خطبه به نو دونه لازمي نه دا خیال د صحابه کرامو الله پاک تنبیه ورکړه او په حدیث شریف کې هم ډېر سخت وعید پر راغلی الله پاک فرمایي و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا
ترکوک قائمه چې کله دی تجارت وویني دی د هغه و طرف ته ولاړ سي او تا ولاړ پرېږدي. ولې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خطبه ورته فرمایل، صحابه کرام چې ولاړه نو الله پاک تنبیه وکړل چې داسې مه کوئ. قل ما عند الله خیر، چې کم شی د الله پاک سره دی هغه خیر دی، هغه بهتره دی. ولې د هغه ثواب چې دی باقی پاتې کېږي د آخرت پورې. او کم چې د تجارت یا تی چې د سامان د رانیولو یې څه نفع ویني، دا نفع خو عارضي ده، په دنیا کې ختمېدونکې نفع ده. والله خیر الرازقین، الله بهترین رزق ورکوونکی ذات دی. نو په دغه آیات مبارک کې چې الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، چې کله د جمعې د لمانځه دپاره اذان وسي نو تی خپل ټوله کارونه پرېږدي او د جمعې د لمانځه دپاره ولاړ سي. کم کار چې د جمعې د لمانځه څخه انسان راګرځي هغه ټوله بیا حرام دی. هغه که سودا یې، که خرید فروخت یې، که ګپ شپ یې، که ناست یې، که بل یو مجلس یې، چې کله د جمعې اذان وسو دا به پرېږدي، دا د قرآن حکم دی. نو په هغه وخت کې د جمعې یو اذان کېدی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې. د جمعې اذان یو کېدی، هغه د خطبې څخه مخکې، د لمانځه څخه مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د منبر و مخ ته کېدی. نو چې کله دا آیاتونه نازل سول نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د جمعې د لمانځه خطبه د جمعې په لمانځه باندې مخکې کړل. اول دا ترتیب و چې اول به لمونځ کېدی، بیا به خطبه ویل کېدله. چې کله دا واقعه پیښه سوله چې تجارتي قافله راله، صحابه کرامو خطبه پرېښول او تجارتي قافلې ته ورله، نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ترتیب بدل کړي. ولې د صحابه کرامو دا خیال و چې دا خطبه به دونه لازمي نه وي، دونه ضروري به نه وي. نو بیا اول خطبه ویل کېدل هغه بعده، او بیا د جمعې لمونځ کېدی. او د خطبې څخه مخکې یو اذان کېدی، لکه اوس چې زموږ اذان کېږي د خطبې څخه مخکې چې د مؤذن د امام مخ ته ودرېږي، د منبر مخ ته بیا اذان کوي. دوه اذانه نه کېدل. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم دا ترتیب شروع، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم دا ترتیب شروع. چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا خلیفه سو او امیر سو، نو په هغه زمانه کې بیا انسانان زیات سو، مخلوق زیات سو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا اجتهاد وکړي چې چونکې د اذان اواز چې دی ګرد انسانانو ته نه رسیږي، نو بیا حکم وکړي چې د بیان څخه مخکې یو اذان چې دی هغه په لوړ مقام باندې کېږي چې ټوله اهل علاقه دا اذان اوري. ځکه دا دویم اذان چې دی دا بیا رایج سو، او دا په اجماع د صحابه سوی دی. اجماع هم په دین کې یو دلیل دی چې کله صحابه پر یو کار باندې راټول سي، اجماع پر وکړي، ټوله صحابه ووایي چې و دا کار صحیح دی، بس هغه هم د دین یو دلیل دی، هم په دین کې ثابت دی، دا هم د دین کار دی. نو اوس چې دی دوه اذانونه کېږي د جمعې، یو چې دی اول اذان کېږي، یو دویم اذان کېږي. اوس په دا آیات کې چې الله پاک فرمایي چې کله د جمعې اذان وسي نو تی خپل ټول کارونه پرېږدي او د جمعې لمانځه ته ولاړ سي. دا فرضي حکم دی، د هغه څه د دې باوجوده که څوک په یو کار مبتلا سي دا حرام او ناجایز دی. الا ماشاء الله که څوک د جمعې د لمانځه په تیاري مبتلایي اخته، هغه په دا وعید کې نه راځي. د دې څه کم اذان مرادي، اول اذان مرادي که دویم اذان مرادي؟ نو علما فرمایي چې د دې څه اول مخکې دویم اذان مرادو چې هغه یو اذانو، اوس اول اذان چې مرادي. ولې په قرآن عظیم الشان کې دا حکم مطلق راغلی دی چې الله پاک وایي چې یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې تی ایمان راوړی دی، اذا نودی للصلاة، چې کله اذان وسي د لمانځه دپاره، من یوم الجمعة، په ورځ د جمعه د جمعې، فسعوا الی ذکر الله، نو د الله و ذکر ته، د ذکر څخه مراد په دې آیات کې د جمعې خطبه او لمونځ دی. یعنی د جمعې د خطبې او د جمعې د لمانځه دپاره ولاړ سي. وذروا البیع، بیع پرېږدي، خرید و فروخت پرېږدي، سوداوي پرېږدي. د سودا څخه مراد دلته هر کار دی. سودا یو اهم ضروري کار دی چې د هغه د پرېښولو حکم سوی دی، نو د نورو کارو پرېښولو په طریقه اولا حکم سوی دی. نو علما فرمای چې په آیات کې مطلقاً دا راغلی دی چې ای ایمان والاو، چې کله د جمعې د لمانځه اذان وسي نو تی نور کارونه پرېږدئ، د جمعې د لمانځه دپاره ولاړ سئ. نو اول اذان خو هم د جمعې د لمانځه اذان دی. نو ځکه علما فرمای چې کله د جمعې اول اذان وسي نو سړی باید ټول کارونه پرېږدي. یو د جمعې د لمانځه تیاری دا جایز ده چې انسان یې کوي، یا کپړې اغوندي یا غسل کوي، هغه هم انسان ته پکار دی چې وختي د دې اهتمام وکړي.
لیکن کچا نه کړی د عذر پر بنیاد باندې یا د جمعې د لمانځه دپاره اودس کوي یا غسل کوي یا کپړې اغوندي هغه کولی سي د دې سماس یو دی کار چې دی د جمعې د لمانځه د تګ سره ګرځي داسې کار نشي کولی علما اکرام فرمای که چیرې یو دوه کسان پر موټر کې سپاري یا پر یو سواري باندې سپاري د جمعې د لمانځه خواته روانې په ګاډۍ کې یا په بل لاس یو سپاري کې سودا سره کوي خرید و فروخت کوي دا جایز دی ولې دا کار دی د جمعې د لمانځه د تګ سره نه راګرځي هر هغه کار چې انسان د جمعې د لمانځه د تګ سره راګرځي دا بیا حرام او ناجایز دی